حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وادخله الجنه برحمته. درې کسان داسې دي چې پچا کې دا خبرې وي نو الله تعالی به د سره آسان حساب وکړي او په خپل رحمت سره به جنت ته داخل کړي. صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین عرض کو اے د الله رسولا هغه درې کسان څوک دي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك. تعطي من حرمك څوک چې تا محروم کوي هغه تا ورکړه کوا، یعنی تا ته یو چیز څوک درنکي تا د هغې نه محرومه کی، ته تی هغه محرومه کوا، ته ورته ورکوا، ورکړه کوا ته ورته ورکوا. وتعفو عمن ظلمك څوک چې تا باندې ظلم کوي هغه ته معافي کوا. وتعفو عمن ظلمك تا باندې څوک ظلم کوي، تا باندې څوک زیاتې کوي هغه ته معافي کوا. وتصل من قطعك او څوک چې در سره صله رحمي کټ کوي، خپلوري کټ کوي، خپلولي د سره پرې کړله، صله رحمي د سره پرې کړله، رشتہ داری د سره ختمه کړله، د هغه سره صله رحمي کوه، صله رحمي کوه سره د هغه سره چې کوم دی رشتہ داری پاله. حضرت ابو هريره رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاو فرمایل اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې کله زه دا کارونه وکړم نو زما د پاره بسوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ان تحاسب حسابا يسيرا ويدخلك الله الجنه برحمته. د تا سره به آسان حساب وشي او الله تعالی به تا په خپل رحمت سره جنت ته داخل کړي.